जैन बुखारी में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदा ला शरीक लहू ला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू ला निद्द लहू वला नदीद लहू वला जिद्द लहू वला ज़िद्द लहू वला मुमिद्द लहू ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला तिमसाल लहू वला मसील लहू वला मुमासिल लहू व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व महबूबना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबु क़ौलिल्लाह व नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अअमाल बनी आदम यूज़न औ तूज़न व क़ाल मुजाहिदुन रहिमहुल्लाह अल क़िस्त्वासु अविल क़ुस्त्वासु अल अदलु बिर्रुमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुअमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब औ इश्काबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन उम्मारत इब्निल क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सकीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نبیا. معزز علماء کرام، طلباء عظام او په مدرسۃ البنات کې راجمع شو معلمات، طالبات اور دیگر خواتین اسلام، مونږ او تاسو یو ډیر بابرکته مجلس کې راجمع یو چې دې مدرسه کې د قرآن کریم د احادیثو مبارکه او د الله د دین خدمت هغه شروع شوی دی او د الله په دربار کې د قبولیت نښم ده. یو هغه رز ده چې دې ځای کې پټي وه، ګیاګانې وې. زمونږه شیخ نور الحق صاحب رحمت الله علیه هغه دې ځای کې په کودالې باندې بنیاد وکنسته. مولانا عبدالمنان صاحب دی په نگرانی کې او د خوا کې مسجد کې پروګرام وشو. د چازین کې او خیال کې امدا نه راتله چې دې ځای کې به داسې عظیم الشان مدرسه وجود تراشي. مولانا شیرزمین صاحب حفظه الله تعالی او اغي سره داغي چې کم رفقا دي د دې علاقې مخلصین نارینه او زنانا په هغه اخلاص سره کار روان شو. الحمدلله ثم الحمدلله. دا نن یو لوی خوشحالي ده چې د صحیح البخاری د اخیری حدیث درس پکې کیږي او دا څلومبنه پروګرام نه دی. دلته هر کال پروګرامونه کیږي، کله ترجمه ختم، کله په تجوید سره قرآن کریم ختم، نو کله مشکات المصابیح او کله صحیح البخاری. محترمو، دا د الله رب العزت په مونږ او تاسو په دې علاقې والو باندې د الله د طرف نه لوی نعمت دی. او دا نعمت د مدرسې د طلباو د پاره نعمت، د علماو د پاره، د اهل علم، د معلماتو، د باجیګانو او د علاقې د عوام الناس د پاره لوی نعمت. لوی نعمت په دې وجه دی، امام ابن جوزی رحمت الله علیه یو ځکه ذکر کوي چې کم خلق دا غواړي که نارینه یو که زنانا که مشران یو که کشران چې دی دا غواړي چې زمونږ په مرګ باندې زمونږ عملنامه بند نشي. او دا خو په مونږ او تاسو کې ارسو غواړي، ځکه د دنیا زندگی عارضی ده، د دنیا نعمتونه عارضی دي، د دنیا خوشاله دارنګي د دنیا ساز و سامان دا ټول عارضی دي، دا پاتې کیدون کی دي. د آخرت لوی ورځ را روانه ده، زنکدن مرګ را روان دی. او قرآن کریم کې الله رب العزت نبی علیہ السلام ته فرمائی اے محبوبہ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت تر مرګ کوا، ځکه د مرګ نه بعد بیا د عبادت چټی ښه. دارنګي نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عملو، کله چې انسان وفات شي نو د عمل سلسله ختمه، نو په مرګ سره ټول عملنامې راغونډي شي. خدا سے خوش قسمت په دنیا کې شتا چې داغي عملنامې داغي په مرګ باندې نه بنديږي. نو علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه د یو حدیث شرح ذکر کوي، وي څوک چې دا غواړي چې د په مرګم د عملنامه بند نشي نو فلینشر العلم،
دې د علم په نشر او اشاعت کې ولګي ښا د علم په نشر او اشاعت کې با څنګه انسان لګي د دې لږ وضاحت کو محترم استاد توجه او فکاری ختم وګدونا مختصر اهم خبره به ذکر کو د دې موقع په مناسبت سره اے محترم علم بسنګ خورو اے محترم مسلمانانو د علم خورول د دې ډېری طریقې دي نو چې څوک د علم په خورولو کې اولګي دې سبا ته مړم شه د عملنامه دا به په مرګ باندې نه بنديږي د علم خورول بسنګیا ور دلته دا مدرسه دا کال په کال باندې د بورډ امتحانات ورکي ګڼ طالبات طلباء کرام ګلونا د لرو علاقو نه د نږدې علاقو نه دلته سبقونه وای کدا بنین دی او کدا بنات دی دا ګلالی بچی دا مسافر بچی دی ته ملائک وزر غړی دی استقبال کیږي اوس محترم دا بچی لګیا دی زکه د حفظ ماشومان دا د اذان نه ګنټه مخ کی استادان را پاسي هغه ټیمه قران راغسته دی نابالغ بچی دی لګیا دی قران دوتای یو رکوړی 40 کرتا 50 کرتا 100 کرتا لګیا دی رکووي دا ثوابونه چې دی محترمو کده دی بچو والدین وفات شوی می او که ژوندۍ می دا ټول ثوابونه چې په یو هر باندې لس نیکه ملاویږي دا دی سونه حروف او سونه سبقونه روزانه سو کرته دهراوي استاد تناوری ځان ته پخیا بیا مرګری ته اوري اے محترم دا ثوابونه که حافظان دی که قاریان دی که تلاوت کوونکی دی ناظر اخوان دی کې سونه تلاوت کوي د دې تلاوتونو ثوابونه د دې د والدینو په عمل نامه کې جمع کیږي سونه خوش قسمت دي اوس دا ماشومان دی مور پلار مدرسې ته را لېږلي دي بنات الصالحات دی دا میندو پلارانو مدرسې ته را لېږلي دي د دې ته د مدرسې د راتلو سبب د دې مور پلار دی نو د دې بچو د والدینو د دې بنات الصالحات چې د علم په طلب کې روتی دي د کورنا روزانه سحر راځي ماسپهین مازیګر بیا واپس دي دلته علم زدکي قال الله قال الرسول زدکي تفسیر زدکي فقه زدکي د انبیاء کرام علیهم السلام میراث زدکي نو اے مسلمانانو نارینو زنانو د دې طلباو طالباتو د والدینو عمل نامې به په مرګ باندې نه بنديږي څوک چې دا غواړي د عمل نامه دې بند نشي یو بچي علم توقف کا یو بچي علم توقف کا ستا دا بچی کشپک کالا ات کالا لس کالا قرآن او سنت زدکی دا ثوابونه هم د مور پلار په کاته کې جمع کیږي نو خنده چې ماو تا خپل بچی مدرسې ته داخل کو مدرسه کې چې مدرسې ته ورکو زمونږ عمل نامه په مرګ باندې نه بنديږي ښا حدیث پاک کې مرضی کنا او ولدن صالح يدعو له د چانه چې رستو نیک اولاد پاتشا دا اولاد چې سونه د نیکه کارونه کوي د مور پلار په عمل نامه کې با ثواب درج کیږي یو خبره شو محترمو دا بزان سره نارینه او زنانه یاد ساتو چې د چا عمل نامه داغي په مرګ باندې نه بنديږي د دې طالبانو د طالباتو د والدینو د علماو د فاضلاتو د دې د والدینو عمل نامې په مرګ باندې نه بنديږي
تا بچی عالم کو او هغه عالم اکټ یو عالم دی ښا با عمله یو برای نام عالمی د شهرت اوږي د ریا او د دکلاوي دل دادا نه الله والا عالم الله والا اکټ یو کار کول غواړي معاشره کې کار کول غواړي چې زمانه خلکو ته خیر خور شي زما د ډنوم اینه خو چې خیر را نه خور شي اجتماعیت سره وحدت سره اے محترم مسلمانانو د علماو د فاضلاتو د والدینو عملنامه داغي په مرګ باندې نه بنديږي علما خوش قسمت دي ښا مولانا عبدالمنان صاحب نوجوان الکو دی علاقہ کې د قرآن درسونه منډه تړلې مهنتونه شروع کړي وو اے محترم مسلمانانو د دو والدین خوش قسمت دي کمی باجیګانی دي د دی والدین خوش قسمت دي چې دی درس و تدریس کوي قرآن بیانوي خلکو ته صحیح عقیده ښيي کیسې کتارې نه ښه د باچا وزیر کیسې نه مستند خبرې خلکو ته بیانوي نو اے محترم دویم د علماو د والدینو عمل نامه په مرګ باندې نه بنديږي که ستا زوی ستا لور لویه ډاکټره شوه لکونه روپۍ ګټي که نه اے محترمو نو هغې دپاره دا پیکیج نه دی دا د علماو دپاره پیکیج دی د علماو چې اکټي او علمائی فعال محنت کوونکي د ځانه په جمی کې مخولی ایستونکي الله اکبر او دا ډیر زیات ګران کار دی ښه انتهایی ګران کار دی د مولانا شیر زمین صاحب د کم وخت نه دلته منډې تړلې هله مدرس ضرورت دی هله د قاري صاحب ضرورت دی هله د طالب علم ضرورت دی دا انتهایی ګران کار دی او دا یاد ساتئ مسلمانانو نن د سوشل میډیا دور دی نو دا د سوچې سمجې سازش تحت د متمم خلاف یو پراپیګنډه کیږي یاره متمم دی نو خپله موټر کې ګرځي او مدرس ته تنخوا نه میلاویږي یاره متمم دی نو لکونه روپۍ په پروګرام لګوي او د مدرس دپاره کور نشته دا د متمم ذمه داري نه ده په دې ځان پوه کول پکار دی ښه متمم هم د الله د رضا دپاره چلیږي او مدرس د متمم په مدرس دا احسان دی چې ادارې ولا جوړه کا مرکز ولا جوړ کو راځه ځان له اوس طالبان تیاروا راوله او دلته سبقونه ښایه خلکو ته والا مدرس پیسې راکوي ته ور دین کار نه کوې یاره راځه ته متمم یا د دین کار کوه که نه هر سړی به متمم جوړېږي او هر سړی به نه محترمو دا په عوام الناس کې د دې نه الحاد خورېږي بیا و مدارس بدنامي خلک بوی ډاړو غټې کارخانې دي ښه غټې فکټرۍ دي په یو محله کې به 15 مدرسې بیا دغه یو مدرسه ده دې ته راځه او دا آبادوه او د متمم نه ګیلې میلې مه کوه بعضې داسې د نساو عادتونه پکې که نه متمم موږ له تنخوا نه راکوي حالانکې متمم خپل وس کوي خو لکه په متمم دا یاد ساتئ محترمو چې دا د متممینو په مدرسینو باندې غټ احسان تعالی یو میدان جوړ کړی دی تا ته یو ماحول برابر کړی دی نو محنت پکې کوا او دغه اداره خپل اداره وګرځوه تاسو به چرته دا نه لیدلی چې شیخ عبدالشکور صاحب چرته درخواست پیش کړي چاته ګیله کړي چې زما 40 کاله وشو او ما ته خو د خال د مدرسې والا تنخوا نه زیاته کو یې مال نور څه پیکیج را نه کو خلک وایي زه د شیخ عبدالشکور صاحب مدرسې ته اوسه پورې دا ډېرو خلکو ته پته نشته چې دا خو د مدرسې متمم صاحب نه هلته استاد دی مدرس دی خو دا هغه خپله مدرسه ګرځولې ده نو ځکه که تاسو وګورئ شیخ عبدالشکور صاحب حفظه الله تعالی په دنیا کې یو لوی مقام او یو لوی عزت ورکړی زمونږ سیدی و مولایا سید نیلوی شاه صاحب رحمت الله تعالی علیه خلق به وایي ځو نیلوي صاحب مدرسې ته دا غریق خپل جومات نو هغه ځای هغه خپل ګرځولی تر مرګه پورې جامع ضیاءالعلوم سرګودا هلکه موږ ځو نیلوي صاحب ته دارنګه ډیر مدارس داسې په دې زموږ ملک پاکستان کې شته چې هغه یو مدرس یو عالم خپل اداره ګرځولي
خپل صلاحیت د هغې د آبادولو کوشش مونږ خو داسې نه کوو که نه تاسو ګورئ نه کله کله مونږ سره مدرسو کې باجیګانې هغه باجي ته به ته هغه به بریف کې چې د وړو حفاظت کوه د وړو تربیت کوه او دا کوه دغه باجي ناراسته باجي د وړو تربیت نه کوي چرته دعوت نه چلی چې ته یو طالب مدرسې ته نه راولي او که سبا دا په کور کې ځان له یو وړه غونته مدرسه ګوټې کولو کی که نه هلته بیا پروګرامونه هم کوي دا غزې دپاره بیا پوره کمپین هم چلی جینکې هم تیاروي لکه دغه مدرسه ته خپله مدرسه نه ګرځوله دا د اخلاص فقدانی محترمو هغه هم څه مودی او بیا کیسه ختمه شي خپل علاقه کې خپل مراکز آباد کې دې علاقه کې الحمدلله دا هم د بنینو هم د بناتو یو عظیم الشان مراکز دي دا نو دې علاقه کې چې څونه زمونږ باجیګانې خویندې دي بچې دي نو کوشش دا کوي دا خپل مرکز وګرځوي چې کله تاسو دې ته خپل مرکز وې دې له مخپله اداره وویله دې دپاره به کمپین هم چلوي دې دپاره به طالبات هم تیاروي دې دپاره به تاسو د خلکو ته د تعاون هم وایي دا به ستاسو یو مضبوطه ادارې او چې سبا کور کې ځان له اداره کولو کې هلته طالباتو پسې هم ګرځه او هلته پروګرامونه هم بیا جوړوه او دلته کې دې مدرسې ته دې راشه نه وي معلومیږي دا چې دا تا کې نور څه وایرس را دننه شوي دي نو محترمو مسلمانانو اداره خپل اداره ګرځول د علماو عملنامه چې دا د دې د والدینو عملنامه دا د دې د والدینو په مرګ باندې نه بنديږي او درې محترم علماء کرام صالح علماء کرام تقوا والا فعال علماء کرام چې درس او تدریس کې خپل زندگی صرف کوي دا عالم دین به سبا مرشي دلته به یو طالب ته تور ټکی خودلی یو طالب ته به بسم الله داغي ترجمه خودلی دا عالم به د دنیا نه لاړ شي اگر از ناس تما در دورات تفسیر دا اشتہارات میں کته ال سرګوده کې درس دی ال پوګه کې درس شروع کیږي ال پښو کې بلا درسونه ال یاروسین کې درسونه جلبے کې درسونه مرغوس کې درسونه سلیم خان کې درسونه دیخوا په کوټه کې درسونه په ټوپه کې درسونه ممردان کې په کاټلنګ کې درسونه اے محترم په 400 کې درسونه روزۃ الاسلام د مفتی مسلم نستوی سے مدرسه کې درسونه د شیخ صدر شهید سے په مدرسه کې درسونه دارنګه داسې دا اشتہارات میں کته د معاویہ قاری سے ته ویل مې په دې ملک خو درسونه د قران نو دورې خو نه وي د قران درس کول دا خو ګناه وا د قران ترجمه ته هغه ناکاره مولایانم خلق نه پرې خو د خلکو ته به کسی کولې او قران نه بیانو خو مې دا عظیم مهنت چاو کو دا دون عظیم نیټ ورک چې شروع شو د دورات تفسیر په دې ملک کې په دې کې پی کې په زرګاو نه لکونو تاغه دروس ورسېده دا یو بابا مهنت کړو دا ټول تفسیرونو دا ثوابونه دا سونه د خلکو د عقیده اصلاح د عمل اصلاح دا انقلاب دا چې راځي محترمو دې کې د هغه بابا جی صدا چې د دې درسونو ابتدا کړي وخا په سختو حالاتو کې چې هغه زه د درس تللم جرم دا غي سره کچا علم کو دا بابا جی څوک شاګر جوړې دا ناکاره مولایانو ناکاره پیرانو په فتوا کولا کچا دغه بابا جی شاګرد اوجلا د سلو شهیدانو مر ثواب دی پټه دا ډیر سخت حالاتو اے محترمو مسلمانانو د طالب علم عمل نامه نه بنديږي د پمرګ د عالم دین عمل نامه نه بنديږي دغه پمرګ د علماو طلباو د والدینو د مور پلار عمل نامه نه بنديږي دای په مرګ اے محترمو چا چې د دې طالب علم د پاره د دې استاد د پاره یو ځای وقف کو لکه زمونږ بابو دلته مدرسې د پاره دا ځای وقف کړو خوش قسمت او مړه مجاهدی قرباني خو پکې راغللې خدا د عمل نامه به نه بنديږي ښه زکا در دې درس او تدریس د پاره یو ځای وقف کو د دین علاوه اے محترمو دا کم مرکز چې د طلباو لکه د خزو خبر عمر دې ډیرو ها دا خزو چې چا څه خبره کوي کنه وا کس راشي لکه عمر دې ډیرو
تا پس مخبرې کولې په دې درس کې. اے محترم مسلمانانو، بل د چا عمل نامه به نه بندیږي چې چا دقه رنګ یو ځای یو پلاټ یو ځمکه هغه دین ته وقف کا او بیا څوک مسلمانان نارینه او زنانه راولګېده یره زه به پکې یو لس خښتې والم ښه یره نور وس خو مې نه کېږي یو ورځ به مزدورانو له ډوډۍ یو سما یره نور وس خو مې نه کېږي د یو سیمټو بوجې به زه دې ادارې ته والمه. دا کومو نارینه او زنانه پکې دغه تعاون وکړه د دې عملنامې به هم د دې په مرګ باندې نه بنديږي. دا یو داسې سلسله په دې علاقه کې شروع شوې ده. الله رب العزت دې حفاظت وکړي او په دې کې څونه طلبا څونه طالبات څونه معلمین څونه معلمات مهنت کوي. الله دې په علمونو کې په عمرونو کې په مالونو کې په هر څه کې برکتونه واچي. او باقی د الله نه به اخلاص غواړو چې څونه په کار کې اخلاص للهیت د الله رضا مخې ته وي هغه کار نورم په بره باندې ځي. محترمو اے محترم مسلمانانو، د صحیح بخاری ختم دی. زمونږ مشر شیخ عبدالمنان صاحب حفظه الله هغه هم ان شاء الله قیمتي خبرې کوي. زه دا صحیح بخاری دا ختم راغونډو ځکه خوش قسمته بچی دي دلته راغلی وي مونږ علم ته داخلي شو او نن باغی کورته عالمانی زیخه دا دای د مور پلار د پاره لوی سعادت دی. تاسو بچی مدرسې ته ورکړی وي دلته سره استادانو باجیګانو خواري او مهنت وکړه نن به تاسو عالمان بچی کورته بوزه. الله اکبر کبیره. تو نه خوش قسمته. محترم دا کتاب چې دی صحیح البخاری دا امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب پشپاړس کاله کې لیکلی دی. کله چې دا کتاب لومبنی باب پکې ذکر کړي نو هغه باب دی د نور محدثینو نه د یو الګ او جدا طرز اختیار کړي. باب بدء الوحی بیا سو کوئی بدو الوحی بیا د بدو او بدء الوحی. امام بخاری غنو زینو کې د یو سیز ابتدا هغه ذکر کړي. بدء الخلق ذکر کړي. نور زنانو سره متعلق بعض مسائل چې د دې ابتدا د کله نشوي وا نو د وحی ابتدا د کله نشوي وا او څنګه شوي وا د وحی کیفیت سو لومبني باب امام بخاری رحمت الله علیه بدء الوحی پدې کې دی مونږ ته ذهن سازی کوي چې ګوره مسلمانانو دین به اغه چې په وحی سره ثابت ښه. یو خبره به دا زو تکو محترمو غټه غټه خبره پکې راغونډو. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب شروع کوي په بدء الوحی سره مونږ ته دا یو وارننګ را کوي چې ګوره یاد ساته مسلمانانو چې کومه خبره په وحی کې ثابت ده دا بدینی چې په وحی کې نه هغه بدین نه وحی. او بل یو خبره امام بخاری بدء الوحی ذکر کو بدء القرآن یو نوې که بدء القرآن ویلې وکړه تا بنن د سوشل میډیا دور دی د فتنو دور دی تا بنن نور فتنې بیا لیدلې وي چې بھائی بس صرف وحی جدا دا قرآن ته وای نو دلته وحی ذکر کړه ورپسې احادیث ذکر کړي دي ښا احادیث هم وحی شو. هغه خبره یاد ساتي دا لازمی نه ده چې دا خبره به صرف دا چې صحیح البخاری کوم بچو اختتام ته رسولې دا باغی یادای دا چې موږ مسلمانان هم دا خبره یادو. وګوره امام بخاری احادیث مبارکه را جمع کړي دي او عنوان ورکړي د بدء الوحی. نو احادیث مبارکه باندې د وحی اطلاق کیږي. پرویز په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې وحی یو قسم دی هغه صرف قرآن دی. وحی جلی وحی خفی پکې نشته. دا اوس د رستو خلکو د پرویز نه را نقل کړي ښا. تاسو لږ د پرویزیانو کتابونه ګورئ کنه دا رستو متجددین چې دي کنه دا د هغې په نقش قدم روان دي. داغه تفسیر ګوري داغه کتابونه ګوري د آدم علی السلام د وجود نه انکار کوي د ابلیس نه انکار کوي د ملائکو نه انکار کوي د معجزاتو نه انکار کوي د معراج نه انکار کوي. دا ټول د پرویز عقایدو کې دي. الله اکبر کبیره. محترمونو شروع کړي په بدء الوحی سره بیا د بدء الوحی نه رستو کتاب الایمان دای پس رستو کتاب العلم بیا رستو نور عبادات او طهارات دا ذکر کئی چې ختمه یې نو آخر کے باب ذکر کئی کتاب التوحید. سو ذکر کئی کتاب التوحید.
امام بخاری خپل دا صحیح بخاری ختمی په کتاب التوحید سره الکه قرآن کې توحید نو ګوره صحیح بخاری کې ختمیږي نو هم پس سره ختمیږي بچو تاسو خوایې کنه ضرورت کې چاړهګانې په توحید سره امام بخاری خپل کتاب ختمی پس سره چې زینو توحید ته برازي چې زینو چا ته برازي د توحید نه بغیر کلاړې کنه یو غټه مدرسه ده او پکې یو 2000 طالبان دي او پکې یو شل چته مدرسه ده خو توحید پکې نشتا اس پیدې نشتا مړه او یو وړه غونته سفر دی جونګړه ده یو 2-3 ماشومان بچی پکې راجم دي یو قاریزه سے ورته ناست دی خو د توحید سبق ته نه خوريږي اصل سیز دا ده کتاب التوحید امام بخاری کتاب ختمی په کتاب التوحید سره ازمون شیخ صاحب هغه درس کې وی د ثوابه کې یو کلی دی مناګي وته وي تاسو بنوي مناګي یو متل په خوا مشهورو ماکود مناګي ابو تاول دی ماکود مناګي دا یو متل پښتنو کې مشهورو ماکود مناګي دا ډیرو کشران دا متل نه پیژني دغه موبایل زنده‌باد دغه مشرانو سره ناشته نشتا نو په خوا به مشرانو وي ماکود مناګي نو ډیر خلک پدې نه پوهیږي ماکود مناګي څه مطلب دی دا ماکو دا یو سیز دی دا چا چې به دا صادر یو کپړې جوړولې که نه نو دی باندې به هغه برابرولو په هغه ماکو باندې نو په دې ثوابې کې یو کلی دی مناګي نو هلته به دا ماکوان ډېر جوړېده نو چې هلته به جوړېده چې چا به بل ځای کې ماکو واغسته چې وبې کته به بېکاره وي مړه پرېږده دا ماکو اصل ماکو خو د مناګي دي سړیا وي ماکو د مناګي لکه خلک دا کړای مړی اخلي که نه وی مړه پرېږده کړی د ساوه ډېر وایي سړی هلته بلا مشینان دي هلته ښه څیز میلاویږي یو څیز چې کوم ځای کې مشهوري هغه کلي ته نسبت کېږي نو دا ماکوان به د مناګي نو چا به په بازار کې ماکوان وکته اخر کې به مړه ماکو د مناګي امام بخاری هم راته وایي چې ګورې نجات به مومې که نه چې زه د لکم باب د کتاب په آخر کې ذکر کوم کتاب التوحید توحید ته به راځې مسله د توحید د نجات لاره ده که ستا عقیده د توحید نه وه علم دی قبول نه دی خیرات دی قبول نه دی که ستا عقیده د توحید نه وه نو ستا حفظ قبول نه دی که عقیده دی د توحید نه وه مدرسې جوړول جماعتونه جوړول خیراتونه کول روجی نیول عمرې کول حج کول تبلیغ کول جهاد کول یو عمل دی قابل قبول نه دی بغیر د توحید نه او توحید دې ته وایي الله یو منل د الله سره څوک شریک نه ګرځول خپل حاجت روا الله ګڼل خپل مشکل کشا الله ګڼل خپل مصیبتونو کې یو الله له پکار کول بل څوک نه را مدد کول د درګاونو نه نه غوښته د درګاونو نه طوافونه نه کول خپلو بچو ته په تکلیف او په تب او په بیمارو کې کنجکې او تارونه نه ځوړندول زمونږ په دې معاشره کې چې به د چا بچي نه کېده د مشرانو له پته ده وایي پیر بابا ته لاړ شه دا رنګې که چا به یو ماشوم دغه به د ختنې پروګرام و دا ماشوم به یې ناوې که ورسره به یې اسم ناوې که یو درګاه ته به یې بوتله ملایان موجودو مدرسې وي او غټ غټ مفتیان مو دا مسائل چا نه بیانولو چې ګورې دغه د عقیده ده چې ته خپل بچي داغه د ختنې پروګرام دی او د یو در نه گیر چاپی رتاوي دا رنګه اے محترم مسلمانانو د زنانو نو په تنور کې ډوډۍ پرې وتا اغي بالتوی را مدد شاه پیر بابا پنی کې راورسي پیر بابا پنی کې راورسي دا چغه به والا اے محترم مسلمانانو یو زنانو په تنور کې د ډوډۍ پرې وتا اغي فورن چغه کوي پیر بابا پنی کې راورسي یو زوی او چرته درسونو کې به ناس تکړه وا هغه کور کې ولګي د غټ صندوق نه غټه تولای را واغستا تولای پکټ کې خوراکا او کمبل ورته خور کا بالښتونه کې خو او کور کې ور کړی او مزغون ته بانګیو هغه پسې منډه وای امور دې داسې کې بچی تا خو کټ سم کو اوس بانګی پسې منډه وای وای تا وینه چې پیر بابا پنه کې را ورسي نو بابا به اوس راځي نه را رسی بانا نو دا کټ مټ می ولا سم کو اوس دا چرګ را ټینګوما دا بو تعالی کوم زکه ملما وای دوی وی خواره به څنګه را رسي خو تاوی چې پیر پنه کې را ورسینو
د خلکو خلی په دې آماده وي خدا مسائل د دې بیان کوونکي څوک نو چې داسې مه کوي ځکه د خلکو د خپلې کرسۍ سره د خپلې مشرۍ سره د خپل اقتدار سره د خپلې سرسایو سره بس پاغي کې غرض نو اے محترم مسلمانانو امام بخاری کتاب ختمی په کتاب التوحید سره بیا د امام بخاری رحمت الله علیه اخیری باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه په هغه دور کې څه خلکو هغې د طول د اعمالو نه انکار کو چې د اعمالو تلل نشته دک خلکو معتزلو هغې د نورو هغه خبرو نه انکار کو چې د هغې د عقل په برابر بنوي لکه د قبر عذاب نه انکار کو د معراج نه انکار کو اے محترم مسلمانانو امام بخاری ورسره په غلطو خلکو باندې ردم کوي امام بخاری مونږ ته په آخر کې یو سبق راکړ چې مسلمانانو غلط ته به غلط وایي صحیح ته به صحیح وایي رز ته به رز وایي نو شپې ته به شپه وایي جایز ته به جایز وایي ناجایز ته به ناجایز وایي وینې ته به وینه وایي اوبو ته به اوبه وایي هسې نه د غلطو خلکو مرګرتیاو کې ته نو امام بخاری باب ذکر کی باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه ادا امام بخاری چې دی کنه ګوره محترم د لومبني تربیت د مور کړي دی ښا چې مور ول خلک کوتړي کنه صحیح تربیت ورته وکي هغه صحیح چې مور تربیت نه کی کنه نو هغه بیا صحیح غون ترالوي شي ښا اسی جلا کوتک غون تشبیا خورجی تی جوړ شي نو د امام بخاری لومبني تربیت د والدی کړي زګه د ماشوم د پاره لومبه مدرسه لومبه تربیت د تربیت زه دا د والدی غیګه ده نو زنانو کې به دینداری ال به بچی دینداری او کنه دغه زنانه ده سملیم په ډمامو او پاسیم په ډمامو سملیم په موبایل او را پاسیم په موبایل په موبایل کې خانه غانی دي بجانی دي پهش تصاویر دي پهش پروګرامونه دي او نن د دې فتنې نه د عوامو د خواصو کورونه محفوظ نه دي د علماء او طلباء جیبونه دینه محفوظ نه دي دغه فتنې دا ډیره زیات عام شوې ده او ګورې د دې د اصلاح لپاره بل څوک نه راځي دا به ماو ته ځان له په تنهایی کې سوچ کوو نو موږ به پخوا وي چې دا سیز مې استعمالوي اوس ورله دو تجاویز پیش کو یو دا چې یو استعمال لګ را کم کا 4 غنټې موبایل استعمالې رورا خوري اے بچي د 4 غنټو په خیر دی نیمه غنټه استعمالوا لکه د دینه بغیر خو جون تیریږي نه د دینه بغیر خو سبا کیږي نه د دینه بغیر خو بیګا کیږي نه د دینه بغیر خو ګېډه ډکیږي نه د دینه بغیر خو ساغست کیږي نه نو خیر دی په 24 غنټې کې نیمه غنټه ځان خبروا او دویم دا چې کوشش دا کوا چې دا سه غلط سيزونه ان پیرمین کیسز اور باندې مګورا هغه ور باندې ماورا نو د امام بخاری تربیت د مور کړي دی او امام بخاری رحمت الله علیه دی ابتداءً بوتل د مکی ته په مکه کې سبقونه ویلي دي مدینه منوره کې سبقونه ویلي مرو بلخ الجزائر تیونس مړه دنیا چان کړي دا یارا تاسو خو د پاکستان یې د بازي مرګري یا د سواتی یا د دیری دلتا د علاقو تراغلی اے محترم دې سړی دنیا کې ګرځېدلی دنیا کې او دا د پسونو کاله وشو او خلکو امام بخاری رحمت الله علیه هغه نوم ذکر کیږي دلته نن په دې باندې کې داغه د کتاب ختم دی اے محترم مسلمانانو امام بخاری ویا چې وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن دا خلقو دا اعمال دا بتلیلی شي دا خبری بتلیلی شي امام مجاہد رحمت اللہ علیہ والی سر ذکر کئی چې دا بعضی مشکل الفاظ و تشریح کئی کہ قسطاس دی دا لفظ یا قسطاس دی دا پر رومے جبہ کے مستعمل دی او پائی کی معنی دا عدل او القسط دا مصدر دا مقصد تی نو قسط دا مقصد مصدر ندی خود دی چونکہ مادہ یو دا نو علماء ذکر کی دا بحسب الزوائد دی دا دا مولایان و طالبان و خبری دی دا مقصد معنی عادل دا قاسد معنی ظالم بیا امام بخاری وی دا حدیث ماوری دلی دی دا احمد ابن اشکاب نا اشکاب یا اشکاب دوار لغات اشتا احمد ابن اشکاب دا دا امام بخاری استاد دا مصر دی
امام بخاری دی حدیث پس مصر ته تللی الته د مصر د استادانو نه پاغه استادانو کې یو احمد ابن اشکاب دی. احمد ابن اشکاب دی وی دا حدیث مونږ ته بیان کړي محمد بن فضیل حدیث اوریدلې دا عمارة ابن القعقاع نه هغه د ابو زرعه نه. دا زموږ د دین اسلام خصوصیت دی چې دې کې به اره خبره مستند ګوري. ښا ابو زرعه رحمت الله علیه هغه دا حدیث اوریدلې د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا. ابو هريره رضی الله عنه په صحابو کې یو هغه صحابي دی چې د ډېر لږ صحبت د نبی عليه السلام سره تیر کړی دی. لږه زمانہ صدری درې نیم کال تیر کړی د نبی عليه السلام په مجلس کې او ګوره احادیث د ټولو نه زیات زوت کړی دي. احادیث د ټولو نه زیات دي سره پاسه 5000 روایات د ابو هريره رضی الله عنه مروي دي. دی وی چې نبی عليه السلام فرمایي امام بخاری دا خپل کتاب ختمی د 1400 کالو مهنت دی. کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. کلمتان دو خبری دی، دو دواګانی دي، دو جملی دی، دو کلام دی. حبیبتان للرحمن د دې وین کې مهربان باچا تډیر محبوب دی یا دا کلمې الله تډیر محبوب دي. کلمتان حبیبتان للرحمن. اے محترم ډیره قیمتي خبره ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا دو داسې کلمې دي کنه چې د دې وین کې الله ته محبوب جوړیږي. دا الله سره مینه ده. دا مونږ کې سبقونه خلکو تخیو، دا علم، دا مدرسې، دا ذکرونه، دعاګانې، نوافل، دا څه د پاره چې مونږ د الله په نظر کې خشوخه چې الله ته خشو. په دې کې راته نسخه خي چې ته به ګورې د الله محبوب شي او د الله چې تا سره مینه شي بیا ورته وایې که نه چا چې چا سره مینه شي په مینه کې خلک خپل سرم ورکوي. نو مقصود او مطلوب دا دی چې مونږه الله ته محبوب شو. نو محترمو چې الله ته محبوب شو چې بیا خپل رب ته وایو ربا دا مسله ده راته، ربا کور کې مې مسله ده، ربا د مدرسې مسله ده، ربا طالبان را سره ډیر دي او زه را سره نشته، کمره را سره نشته، ربا طالبان را سره ډیر دي او دا ماشومان په جیمی کې په پېشمنی کې پروژه کې وظیفې پسې ځي. اے ربا زه خو ستا محبوب یم که نه، نو ربا دا مسله راته حل کړي، نو ربا دا مسله راته حل کړي. او دا الله ته ډیر زیات خوند ورکوي چې دا الله بنده را لګي او په الله خپل مسائل حل کوي. کلمتان حبیبتان للرحمن. خبر دې دوو کلمو سره د الله محبوب جوړیږي. دا خو ډېر ګراني دې لپاره ډېرې چلي وباسي، دې لپاره به غرونو کې غارونو کې وختونه تیرې هلکه دې دپاره به په زرګاو پیرې ورد کول غواړي. نه نه، نبی علیہ السلام فرمایي دا ټینشن مالا خفیفتان علی اللسان. دا په ویلو کې په ژبه ډېرې اساني دي، ډېرې اساني دي. وګوره ته په د الله محبوب جوړېږي. دا موږ د پیغمبر انداز بیان هم راښیي چې ته چاته ذهن سازي کې که نه، ته چاته مسله بیانې نو مخکې وله ذهن سازي وکړه، مخکې میدان جوړوه، ډایرکټ په میدان ته مه وردانګه، مشوره کوه مشرانو سره استادانو سره، بس ډایرکټ یو میدان ته وردانګي. د ذهن سازي اول نه کوه، میدان جوړوه. دا وګوره خفیفتان علی اللسان. اے پیغمبره نظر راته ووایه که نه دا چې په ویلو کې دونه اساني دي نو بیا به په طول کې خو اسې نه چې پای کې سپکي اسې نه چې درنې ډېرې نه یو. نبی علیہ السلام فرمایي ثقیلتان فی المیزان. درنیم دي ګورې ښه په طول کې ځکه اعمال خو به تللی شي که نه، دا منځونه، دا روجي، دا خیرات، دا صدقات، دا درس و تدریس، دا هر څه به تللی شي. نو سه پیغمبر اخر کې وایي ګوره سړی ولا سم تږي کو که نه، تاسو دې پیغمبر دې خبرو ته خیال وکړئ که نه. نبی علیہ السلام فرمایي دوه کلمې دي ویون کې الله ته ډېر محبوب، هلکه ډېرې اسانې دي ګورې او ګورې ډېرې درنې دي. اے دا الله حبیب لږ زر راته ووایه چې دا زه خپله وظیفه وګرځوم، خپل معمول وګرځوم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو چې مونږ او تاسو کشران مشران دا ورد جاری ساتو، دا الله به دې سره محبوب وګرځو. بیا سبحان الله وبحمده سبحان الله دوه کرته ذکر ک، د بحمده نه مخکې سبحان الله ذکر ک. بیا په دې کې بلا حکمتونه هغه محدثینو ذکر کړي دي. الحمدلله ثم الحمدلله. د مدرسه کې تاسو ختمونه یو پکې د صحیح بخاری ختم،
څه ټوټه پوټه خبرې پای کې مونږ ذکر کې کوم بچو چې صحیح بخاری ختم کړی دی اغي ته د اغي والدینو ته ډېر ډېر مبارکباد د مدرسې سره خپل جوړ ساتي دا مدرسه خپل مرکز وګرځوي او دا رنګي څونه چې در نکیدي شي نو په خپل میز کې تشاور سره تناصر سره دا مدرسې چې زما استاد نه پدې کې داسې خیر خور شي چې دا خپل اداره وګرځو زمونږ نه به الله خیر خوري دا اداره دا مدرسه مونږ خپل اداره وګرځو مولانا شیر زمین صاحب غریب خو ناس نه خدمت کوي انتهایی منډه وي په اخلاص سره نو محترم مسلمانانو چې مونږ او تاسو په دې علاقې کې د دې مرکز د پاره د مولانا شیر زمین صاحب هغه لاس خپي جوړ شو الله به زمونږ خیر خوري الله دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین